بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو د حروف مبارک من باس شروع کړو. پرون سبق کې موږ د حروف تهذیب او حرف توقع او حروف استفهام په اړه باس کړو. حروف تهذیب دي ته وایي چې د حروف په ذریعه سره متکلم مخاطب لره په یو کار باندې راپورته کوي، ترغیب ولا ورکوي په سختۍ سره. د دې لپاره څلور ټکي دي: هلا، الله، لولا، لوما. چې په دې کې دویم حرف نفي دی، الاولنی پکې مصدر دی یا پکې شرط دی او یا حرف استفهام دی. او حرف توقع دا قد دی چې په ماضي باندې تقریر لپاره دی، یعنې ماضي لره د حال د نږدې کوي. او په مضارع باندې داخل شو نو د تحقیق لپاره راځي په قرآن مجید کې، او عام د تقلیل لپاره راځي. او د دې نه وروسته همیشه لپاره فعل پکاري، کله کله فعل د حذف شوی همي کافیدت ترحل غیر ان رکابنا لما تزول برحالنا وكأن قدين. او بیا موږ ویلو حرف الاستفهام، حروف الاستفهام دوا حال او د حمزه د حروف استفهامیه ډیر شي دي، من ده ما ده ایون ده خدل لګید بدی. نو دوه حرف استفهام یو حمزه ده یو حل ده. بیا حمزه او حل دواړه په جمله باندې داخليږي، جمله اسمیه که جمله فعلیه او جمله فعلیه باندې داخليدل دا اولادي. او بل چې د حمزه په څلور ځایونو کې استعمالېږي چې هلته حل نه استعمالېږي. کله دا حرف استفهام په اسم باندې داخل شي نو هلته به حمزه راځي، استفهام انکاري وي نو حمزه به راځي. دا حرف استفهام نه وروسته ام متصله راغله نو استفهام به وي. او که چېرته د دې حروفو نه وروسته حروف عاطفه راغلي نو هغه هم حمزه به راځي. او حل چې دا په دوو ځایونو کې راځي، حل چې کله د نفي لپاره او یا د اثبات کې مضبوطوالي لپاره. نن سبق کې موږ په دې حروف کې بیانو حروف الشرط. حروف الشرط درې دي: ان، لو او اما. ان، لو او اما. دا هم صدارت د کلام غواړي. صدارت د کلام غواړي، لکه د کلام په شروع کې لري راتلل ضروری دي چې د لاول نه پته ولګي چې دا کلام په څه نوعیت سره دی. او دا دواړه دغه ان، لو او اما دا په جملو باندې داخليږي، اګه جمله اسمیه او که جمله فعلیه. او دا ان او لو نه ده، د دې لپاره دا خبره ضروري ده چې دا به همیشه لپاره په جمله فعلیه باندې داخليږي. لکه خو دا ټوټل دا ویلي دي چې ان، لو او اما دا په جمله اسمیه په جمله باندې داخليږي که اسمیه او که فعلیه. او په دې کې لږ خبره ده چې په دې کې دا ان او لو دا په جمله اسمیه باندې داخليږي، بلکې ان او لو دا همیشه لپاره په فعل مضارع باندې په فعل باندې داخليږي. ځکه ان چې نو دا فعل مضارع لره، ان چې دا استقبال لپاره راځي اگر که په ماضي باندې داخل شي. ان د استقبال لپاره راځي اگر که په ماضي باندې داخل شي. او لو چې دا ماضي لپاره راځي اگر که په فعل مضارع باندې داخل شي. نو د ان او د لو نو وروسته فعل ضروری دی. د ان او د لو نو وروسته فعل ضروری دی. بیا په ان کې او په لو کې فرق دا دی چې ان چې دا راځي د استقبال لپاره اگر که په ماضي باندې اگر که په ماضي باندې داخل شي، او لو چې دا راځي د ماضي لپاره اگر که په مضارع باندې داخل شي. او د دې باندې سره فعل ضروری دی. کله ته فعل په لفظونو کې ذکر نو خپخه په لفظونو کې نو ذکر او دا ان او لو دا په اسم باندې داخل شو نو مو چې دا په اسم باندې داخليږي نو د دې د وروسته فعل چې دا محذوف دی. په دې خبره باندې پوه شئ. حروف شرطیه درې دي: ان، لو او اما. ان، لو او اما. بیا دا د خپل لاول وی چې دا په جمله باندې داخليږي، جمله اسمیه او فعلیه. او ان او لو دا صرف په جمله فعلیه باندې داخليږي، په جمله اسمیه باندې نه داخليږي. بیا ان او لو کې فرق دا دی چې ان فعل لره د استقبال په معنی باندې ګرځي اگر کا دا اگر کا په ماضي باندې داخل شي، او لو د ماضي لپاره راځي اگر کا په مضارع باندې داخل کړي. که په مضارع باندې داخل شو نو بیا هم معنی منګه چې د ماضي ورکو. وګوره دا پوری به زما مخکې فصل حروف الشرط په دوی زما د اولس قسم حروف ذکر کومه. په اولس قسم حروف کې دی لسم نمبر حروف سره له حروف الشرط. حروف الشرط څه ته ویل کېږي؟ یعنی هغه حروف چې د شرط لپاره راځي، یعنی خبره د شرط لپاره راځي. او دا درې حروف دي:
ان لو او اما، ان لو او اما، اما فلها صدر الكلام، یو خدا چې دا صدر کلام غواړي، یعنی دا کلام په شروع کې به دا برازي، او دا کلام په شروع کې به ذکر راځي چې دا اول نه پته ولګي چې دا کلام د څه نوعیت مبارک دی. بل ويدخل كل واحد منها على الجملتين، او داخلي کې بهر د دینه په دوه جملو باندې اسمیتین کانتا او فعلیتین او مختلفین، کدوانه جملې اسمیه وي، کدوانه جملې فعلیه وي، او که یو جمله اسمیه او بل جمله فعلیه. مطلب شرط او جزاء د مختلف صورتونه دي، شرط او جزاء یا به دواړه فعل وي، دواړه به جمله فعلیه او دواړه جمله اسمیه وي، یا به یو جمله اسمیه وي او جمله فعلیه وي. نو که هر څنګه غودا داخليږي. ورستو بیا دا خبره وکي دا لاندې لري ويلزمهم الفعل، چې دا ان او لو دا همیشه لپاره په جمله فعلیه باندې داخليږي، په جمله اسمیه باندې داخليږي. فإن للاستقبال وإن دخلت على الماضي، ان استقبال لپاره راځي اگر غدا په فعل ماضی باندې داخل شي، لکه ان زرتني اکرمتک، نو زرتا د دې ما زرتا دا خو فعل ماضی ده او زرتا معنا ته ملاقات کړو، او چې کله په ان داخل شو نو بیا معنا د څه کو ان زرتني اکرمتک، کچریتا زما سره ملاقات وکړو نو بستا اکرام وکړه، کچریتا زما سره ملاقات وکړو نو بستا څه وکما اکرام وکړم. نو ګورل کې په ماضی باندې داخل شوی دی خو معنا چې دا څه ور کوي د استقبال ورکړي. ولو للماضي وان دخلت على المضارع، او لو چې دا ماضی د بار راځي اگر کاغه په مضارع باندې داخل شي، لکه لو تزورني اکرمتک، لو تزورني اکرمتک، کتا زما زیارت کړه وې نو ما بستا اکرام کړو. نو اوس ګوره لو تزورني، تزور خو اصل کې ته زما تزورني ته زما ملاقات وکا، ته زما ملاقات به وکي یا وس وکا یا به وکي کنه معنی دستا. خو چې لو به داخل شو نو بیا بنانه باجی به بارا باجی راځي، لو تزورني اکرمتک، کتا زما ملاقات کړه وې نو ما بستا اکرام کړو. هغه په پوښتنه مې باندې نه لکه په قرآن مجید کې دي ودو لو تدهنوا فيدهنون، دو غواړي چې ته دوی ته نږدې شوی دوی ته نرمي کړو نو دوی به هم نرمي کړي وه. پوه شوې دې باندې یا لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، کچریتا تابعداري کړی وې په ډېرو کارونو کې دوی تاسو مشقت وغورځولې. لو یطیعکم اصل کې دې یطیعکم هغه یو کس بستا تابعداري وکي یا ستا تابعداري کوي، سو تابعداري کوي، او چې کله بلو داخل شو بیا معلومه ده لو یطیعکم فی کثیر من الامر، کچره دی پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم تاسو تابعداري کړی وې په ډېرو کارونو کې تاسو مشقت وغورځولې وي. لکه پوه شوې دې باندې ويلزمهم الفعل لفظا، او لازم دي د دوانو سره فعل دا وسو ګره ان او لو دا په جمله فعلیه باندې داخليږي په جمله اسمیه باندې داخليږي. نو مخکې چې کومه خبر ده کړې چې په هر جمله باندې داخلي دي ضروري دا خبره صحیح نه ده. ويلزمهم الفعل لفظا، او د دو سره د دوانو سره فعل چې دا لازم دي، یعنی ان او لو به همیشه لپاره په جمله فعلیه باندې داخليږي په جمله اسمیه باندې با کما مر لکه څنګه چې مخکې تیر شول مثالونه د دې لفظن لپاره مثالونه تیر شول لکه ان زرتني او لو تزورني دا، او کچر او تقدیرا یا به فعل چې دا بسوي تقدیرا بوي لکه ان انت زائري فانا اكرمك، کته زما سره ملاقات کړه وې نو زب ما بستا اکرام کړه وې. نو ګوره ان انت دلګي ان چې دا په اسم باندې داخل شوی دی او ان چې دا په فعل باندې داخليږي نو وایي چې دلګي دا انت چې نه دا دلګي فعل محذوف دی اصل کې نشته. ان كنت زائري فانا اكرمك، ان كنت زائري فانا اكرمك، نا کار فعل ناقص نه دا حذف شوی دی او ته ضمیر پاتې شوی دی نو ضمیر مرفوع متصل په ضمیر مرفوع منفصل باندې بدل کړی دی. یا لکه قرآن مجید کې دی وان احد من المشرکین استجارک، کچری یو کس د مشرکانو سره پر خدا نو چې لګي احد د مخ فعل محذوف دی اصل کې دسته وان استجار احد من المشرکین استجارک. یا قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي لو انتم تملكون خزائن رحمت ربي، دا اصل کې دسته لو تملكون دا یو فعل دی حذف شوی دی او انتم دای په دې باندې راغلی دی.
لکه پوه شو مې باندې ها نو د لو او د ان لپاره دا خبره ضروري چې دا به همیشه لپاره په سبا داخليږي په فعل باندې کچته د سره راغلی و چې دا اسم چې دا په دا لو او ان په اسم باندې داخل شو نو بیا موږ سوچ په اسم باندې داخليږي خو دلته فعل سره محذوف دی واعلم ان لا واعلم ان ان لا تستعمل الا في امور المشكوكه دي د دې ځای نه یو څو فائدې بیانې یو فائدہ دا ده چې ان چې نو دا همیشه لپاره په امور مشکوکو کې داخليږي یعنی مطلب کم امر کې په کم کار کې چې شک وي نو الته کې ان چې دا راځي او په کم ځای کې چې شک نه وي نو الته کې ان نه استعمالېږي لکه دا مثال غلط دی آتی کا ان طلعت الشمس آتی کا ان طلعت الشمس زبستا خوا دراشم که چتنور را وختو نو ګوره دا طلوع الشمس دا یقیني خبره که مشکوکی خبره ده یقیني خبره ده نو آتی کا ان طلعت الشمس الا رواني آتی کا اذا طلعت الشمس په دغه ټیم آتی کا اذا طلعت الشمس لکه پوه شوي واعلم ان لا تستعمل الا في امور المشكوكه واشبدي خبره باندې چې دا ان نه استعماليږي مگر په امور مشکوکو کې امور مشکوکه یعنی هغه امر چې بای کې صحیح شک وي بګي فلا وقالو نه ویلېږي آتی ک ان طلعت الشمس چې زبستا خوا ترشم کچ د ور را وختو د ور را خطر خو یقیني خبره ده نو آتی ک ان طلعت الشمس ویل صحیح دي بلکې آتی ک اذا طلعت الشمس دا به ولو تدل على نفي الجمله الثانيه بسبب نفي الجمله الاولى او لو چې دا دلالت کوي لپاره د انتفاع ثاني په سبب د انتفاع اول د انتفاع ثاني په تاسو کې نه د انتفاع ثاني په سبب دا انتفاع اول مطلب دا دی چې دا دویمه جمله نه واقع شوي ځکه چې اول نه واقع شوي پوه شئ لو راځي نه پر د انتفاع ثاني په سبب د انتفاع اول پرون سبق کې موږ ویلو لولا راځي د انتفاع ثاني په سبب د وجود اول د انتفاع ثاني په سبب د وجود اول لکه لولا علي الله هلك عمر نو موږ وایو دا دویمه جمله نه واقع شوي ځکه چې اوله موجوده ده او لو راځي دا بار د انتفاع ثاني په سبب د انتفاع اول چې دا دویمه جمله نه واقع ځکه چې اوله نه واقع لکه قران مجید کې دي لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا کچته په دې اسمانونو کې د الله نه ما سوا بل څوک وي نو فساد به خور شو خو لفسدتا فساد نه خور شو ولی ځکه چې لو كان فيهما الهه په اسمه اسمانونو کې نور خدای نشته نو دا دویمه منتفي انتفاع ده ثاني بس هو ده اندفاع اول لو شئنا لآتينا كل نفس هداها لو شئنا لآتينا كل نفس هداها کچری البګه وختله نو هر یو کس ته هدایت ورکړه خو بګه هدایت نه ورکړه ځکه چې وختله ده اندفاع ده ثاني بس هو ده اندفاع اول ولو تدل او لو جرين دا دلالت على نفي الجمله الثانيه فنفي الجمله الثانيه معنی بسبب نفي الجملة الأولى بسبب نفي الجملة الأولى كقوله تعالى لو كان فيهما آلهة كتتوي بدزمك أسمانون دير خدایان إلا الله بغير الله نه لفسدتا نو فساد بخور شوی خو فساد نه خور شوی فساد منتفی دی ولی ځکه چې تعدد د الهه او چې نه منتفی دی پوه شو به معنی لو اهدني لاكرمتك واذا وقع القسم في اول الكلام د دې نه یو ضابطه بیانې ضابطه باندې ځان خپوا کوي وای کله چې په قسم راشي په اول د کلام کې کله چې قسم راشي په اول د کلام کې او دا قسم دا حرف شرط نه مخ راشي قسم په اول د کلام کې راشي او د شرط نه مخ راشي نو په دې صورت کې دوه خبرې ضروری دي یو خدا خبره ده چې دا دغه نه فعل د چې په کوم په حرف شرط باندې داخليږي یو خدا ماضی پکار ده یا څه پکار ده ماضی پکار ده او دویم دا چې دا ته په دې صورت کې با جواب شرط مو جوړه د دې جزای د شو جوړول شرط لپاره پوه شو به باندې کچرتا قسم دا کلام په شروع کې راغی او شرط د جزا نه مخکې شو یعنی اول په جمله کې رټول نه مخکې قسم راغی بیا بس شرط راغی
پوه شوي نو د شرط لپاره دا خبره ضروری ده چې دا حرف شرط په ماضي باندې داخل شي برابر خبره ده که ماضي لفظي وي او که ماضي معنن وي ماضي لفظي چې کم د ماضي صيغه او ماضي معنوي چې فعل مضارع او غبای باندې لم داخل شي فعل جهدي پوه شو به باندې نو په دې صورت کې با دا جواب قسم به جوړه جزا به نه جوړه په جواب قسم جوړولو کې او په جزا جوړولو کې بس نقصان څه فائدہ وي ورته چې دا جواب قسم جوړه کنه نو بیا ولکا په دې د مجزوم درځي مجزوم به درځي او کچته جزا جوړه نو بیا باغې کې دغه پکار دی دا بیا مجزوم کې با ځکه جزا چې نه مجزومي کړه کله چې شرط او جزا دواړه فعل مضارع وي نو شرط او جزا دواړه مجزومي کچته یو فعل مضارع بل فعل ماضي وا نو بیا با کم چې فعل مضارع نه به مجزومي پوه شو به باندې نو چې کله قسم په اوله کې قسم په اوله کې او حروف شرط بیا راغلی دا شرط راغلی نو په دې شرط لپاره دا چې حروف شرط په ماضي باندې داخل شي برابر خبره ده که ماضي لفظي او که ماضي معنوي وي پوه شو او په دغه وخت کې به دا دویمه جمله چې کوم ده دا به جواب قسم به وي او جزا به نه وي پوه شو باندې نو چې جواب قسم وي او جزا نه نو مطلب به دې کې به دا فعل مضارع به عمل نه بکې او بل چې په دې جواب قسم باندې لام داخلول ضروری لکه والله ان اتيت لاکرمتک او کچره دا قسم په مېز د کلام کې راغی دا قسم په مېز د کلام کې راغی نو بیا دا هم جایز دي چې ته قسم جوړ کې او دا جواب قسم جوړ کې او دا هم جایز دي چې دا دویمه جمله جزا جوړ کې نو کته جواب قسم جوړه کته جواب قسم جوړه او نو بیا با دا عمل به بیا نه کوي او کچته جواب جزا جوړه نو بیا با عمل کوي پوه شو به باندې پوه شو وګوره ورته دا واذا وقع القسم في اول الكلام کله چې واقع شي جواب قسم کله چې واقع شي قسم په اول د کلام کې وتقدم على الشرط او دا قسم مقشوي په شرط باندې پوه شو کله قسم په اول د کلام کې راشي او دا قسم مقشوي په څه باندې په شرط باندې نو يجب ان يكون الفعل الذي يدخل عليه حرف الشرط نو واجب دی هغه فعل په کوم باندې چې حرف الشرط داخل شوی دی چې دا فعل بسوي ماضي ماضي به لفظا لفظي لکه والله ان اتيتني لاكرمتك نو زګور لګي والله قسم مخ شوی دی کنه او دا قسم نور شرط راغلی او دا شرط په ان حرف شرط دا داخل شوی په اتيت باندې او اتيت چې دا فعل ماضي لفظي دا کنه او یا په معنی دغه ماضي وي لکه ته دا ان لم تأتني لاهجرتك کته دا ما قوت راډل نو پرې بریرم ان لم تأتني دا لم تأتي دا فعل جهد او فعل جهد د لفظونو په اعتبار سره فعل مضارع او د معنا په اعتبار سره ماضي منفي وي موږ ویلو کنه چې جهد لم فعل مضارع لره د ماضي منفي په معنا باندې ګرځي وحينئذ بدا وقت تكون الجملة الثانية في اللفظ جوابا للقسم لا جزاء للشرط بدا وقت بدا دویمه جمله يعني کله قسم هم مخوي او حرف الشرط نه دا په فعل ماضي باندې داخل شوی نو په دې صورت کې بدا دویمه جمله دا با جواب قسم وي شرط جزاء بنوي فلذلك وجب فيها ددي وجنا واجب دي پدې کې ما هغه وجب في جواب القسم چې واجب دي په جواب قسم کې لگا من اللام لگا لام په جواب قسم باندې لام داخليږي یا بان داخليږي یا بما لا داخليږي كما رايت في المثالين لگا تاول لام په دوه مثالونو کې والله ان اتيتني لاكرمتك په جواب قسم لا اكرمتك لام داخل شوی دی کنه کوز دا شرط جزاء نو بیا په لام داخله ولا دا بنوسی لکه پوښتنه باندې باندې لکه باندې خبره باندې پوښوي نو څه قاعده شو کله چې د جملې په اوله کې قسم راشي او بیا پای په ورستو شرط راشي نو په حرف شرط با فعل ماضي باندې داخله ول دي دا ضروری دي او دا دویمه جمله با صرف جواب قسم به جوړيږي صرف با او شرط د جزا با نه جوړيږي وسو دویم نمبر وان وقع واما ان وقع قسم في وسط الكلام او کچر دا قسم واقع شو په مېز د کلام کې نو جاز ايو تبر القسم جائز دي چې ته اعتبار د قسم وکي بأن يكون الجواب له چې دا بدینه پاره شي که جواب شو لري لپاره کړه نو بیا بلکا په جواب قسم باندې بلام داخلول دا بیا صحیح ضروری وي لکه ته ان اتیدنی
والله لآتينك کته زما خوا ته راغلی په خدای مې قسمي نو زه به ستا خوا ته هم څه یم راغلی نو اوس دلته ګوره ان اتیتني دا دغه شو شرط شو او والله قسم لآتينك دا جواب قسم شو او د څه جایز دی وجاز ان يلغى او جایز دی چې دا تلغو کې مطلب دا کړه چې د سره لګړي قسم جوړ کې او دا به جواب شرط وي بیا قسم باندې لکه ان تاتني والله اتیکا ان تاتني والله اتیکا کته دا ما خو دا راغله نو په خدای به قسم چې زموږ څخه خو راغله نو ګور لګی دا اتیکا چې نه کړه دا جواب قسم لري ځکه جواب قسم وي نو په جواب قسم باندې لام داخلول چې دا سړي ضروری دي پوه شو مې باندې لکه باندې پوه شوي ها دریم نمبر اما ده اما په حروف شرطیو کې دریم نمبر اما ده اما چې نه کړه دا د تفصیل د مجمل لپاره دي یعنی یو خبره یو سیز یو پیرا مجمل ذکر شي دا غي د تفسیر لپاره دا اما راځي دغه سيزونه کوم چې مجمل ذکر شي یا په لفظونو کې وي او یا په لفظونو کې نه وي لکه الله تعالی فرمایي واما لتفصيل ما ذكر مجملا او اما راځي د پاره د تفصیل هغه څه چې ذکر کړل شي لول مجملا نو الناس سعيد وشقي لګول ګوره دلته کې الناس سعيد وشقي چې خلک دې د دوه برخه یا نیک بخت نه یا سره فاما الذين سعدوا ففي الجنه واما الذين شقوا ففي النار چې نیک بخت خلک دې د جنت کې وي او چې بدبخت خلک دې د بسي با دوزخ کې وي الګا بوې مې باندې نو ګوره لاول د دې اجمالا ذکر شو چې خلک بدبخت اسبره یو نیک بخت نه یو بدبخت نه بیا دا اما تفسیر دا اما شرطی په ذریعہ سره ورسره تفسیر کې دا وشو پوه شو چې اما الذين سعدوا ففي الجنه او اما الذين شقوا ففي النار وزدا چې د دې په جواب کې فاراول جنا ضروری دي د اما شرطی په جواب کې فاراول ضروری ویم دا چې دا اما دا ورستو دا اما دا چا باندې چې فا داخله شوی نو دا اول با سبب ویل دویم د پاره اول با سبب ویل دویم د پاره کده اما الذين سعدوا ففي الجنه اي کسان چې نیک بخت دي په جنت کې وي نو دا اول سبب د دویم د پاره دا نیک بختی سبب دی د جنت د پاره او اما الذين شقوا ففي النار کوم کسان چې بدبخت دي په اور کې وي نو دا شقاوت سبب دی د اور د پاره پوه شو مې باندې ويجب في جوابها الفاء او واجب دي فاما کې دا د دې په جواب کې دا اما په جواب کې الفاء فاراول وان يكون الاول ذم نمبر وان يكون الاول سببا للثاني چې اول به سبب د دویم لپاره دریم نمبر خبره وان يحذف فعلها او فعل بلدي سوي حذف شيء لکه اما الذين سعدوا ففي الجنه نو اما الرسل في الجنه سره محذوف ده وان يحذف فعلها او فعل بلدي سوي حذف شيء يعني دا اما چې په سبا داخل شوی نو باغې باندې فعل بسوي حذف شوی ما ان الشرط لابد له من فعل سره لرينا چې شرط لري لپاره فعل ضروری دی وای شرط نه کنه حروف شرط دا په فعل باندې داخليږي حروف شرط په سبا داخليږي وای سره د دې چې دا حروف شرط دا په فعل باندې داخليږي لیکن بیا هم د امان رستبا فعل محذوف وي او دا ولی د بار د دې چې دا حرف شرط په چا باندې داخل شوی دی دا اما دا چې په چا باندې داخل شوی دی چې تنبیه په دې باندې راشي چې دا ورستونه اسم دا مقصود په دې سره هغه حکم دی کم چې واقع دی د دې ورستو پوښوي ليكون تنبيها د پاره دې چې دا حذف د فعل تنبيه شي على ان المقصود بها چې مقصود په دې تفصیل سره حکم الاسم الواقع بعدها دا اسم کم چې دې اوس واقع شوی دا حکم بیانول دي پوښوي به دې باندې یعنی د دې امان ورستو درې خبرې دي درې خبرې په امان لپاره ضروري دي یو دا چې په دې په جوابای وفعل اخريږي دویم دا چې اول په سبب د دویم لپاره او دریم دا چې فعل به محذوفي اگر چې حروف شرط لپاره دا خبره ضروري ده چې فعل به داخليږي خو بیا هم نه لګي فعل محذوفي زپاره د دې چې دلالت وکي چې دا حذف د فعل دا تنبیه شي په خبره باندې چې مقصود په دې سره د ورستونه اسم د کوم چې دینه واقع شوی
لك اما زيد فمنطلق، اما زيد فمنطلق. وزن لك اما زيد فمنطلق اصل کې دي سره مهما يكن من شيء فزيد منطلق، مهما يكن من شيء فزيد منطلق، مهما يكن. نو دا اما په اصل کې مهما او اما په اصل کې دلته کې قلب مکاری شوه ده. څه شوه ده؟ قلب مکاری شوه ده. دا ها میم ده راغله، میم ده میم ده هم باندې سره هم بیا خلاف القياس بلې مراول ارواح کې تاسو چې عرض بل اپ ځای باندې راځي نو ها حرف حلقه ده او همزه حرف حلقه ده، دواړو حروف مخرج یو ده، د دې وجه نه ها په همزه سره بدل شي اما د روښ شوه ده. او دا یکون فعل شرط نه حذف شوه ده. فوش يكون فعل الشرط سره خپل جار مجرور نه څه شوی دي حذف شوی دي. نو اما فزيد منطلق پاتې شو، څه پاتې شو؟ اما فزيد منطلق. وسدا اما شرطیه په دې فاما داخلي دل چې دا راوالي د دې وجنه دا فاچ د په جزا باندې داخل کړی دا او اما زيد فمنطلق ویل دي. الګه پوه شو به باندې چې د دې امان ورستو فعل محذوف کېدل چې دا ضروری دي د پاره لري چې دا تنبیه شي په دې باندې چې مقصود په دې سره په دې تفصیل سره مقصود دغه حکم دی کوم چې واقع کېږي د دې ورستو په سم باندې پوه شو. لکه اما زید فمنطلق دا پاسل کې څنګه مهما يكون من شيء فزيد منطلق، فزيد منطلق. نو دل کې ده چې دا مهما فعل مهما په اصل کې اما په اصل کې سو مهما او دا يكون فعل چې دا سره حذف شوی دی. یا لکه موږ وایو اما بعد فبسم الله الرحمن الرحیم، یعنی الله دغه چې کنه دا کتابونه چې لیکل کېږي چې الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره اما بعد فهذا علم الاصول. نو اما بعد مهما يكون من شيء بعد الحمد والصلاة فهذا فوجي دي كتابونه بشروع کې تاسو ویلي. ولا بد له من فعل سرد مع ان الشرط لا بد له من فعل سرد چې شرط پر راغ وزر چې فعل وي وذلك او دا يعني مطلب د فعل حذف کول ځکه واجب دي ليكون تنبيها لپاره چې تنبيه شي على ان المقصود بها چې مقصود به سره بری اما سره حکم الاسم الواقع بعدها اغا حکم دې کوم چې حکم د اسم دې کوم چې واقع شي له وسو دی لکه اما زید فمنطلق تقدیر لري یعنی دا عبارت باصل کې نشته مهما يكون من شيء فزيد منطلق، مهما يكون من شيء فزيد منطلق فحذف الفعل للذي لا يكون فعل دا حذف شوی دی والجار المجرور او جار مجرور چې دا هم حذف شوی دی واقيم اما مقام مهما او دا مهما په ځای باندې سره غلره اما لکه دا اما فاصل کې سو مهما حتى بقي نو بعد شو اما فزيد المنطلقون سبا شو اما فزيد المنطلقون وزن چې اما فزيد المنطلقون بعد شو نو دل کې دا اما باندې فا داخله شو او په اما باندې فا داخله ول دي دا صحیح نه دي نو دا دي ورسو تکلم. ولما لم يناسب دخول حرف الشرط على فاء الجزاء او کله چې مناسب نه داخله ول حرف الشرط مع فاء الجزائيه باندې نو نقلوا الفاء الى الجزء الثاني، نقلوا الفاء الى الجزء الثاني نو دون نقل کړه دا فاء بهم جزء ووضعوا الجزء الاول بين اما والفاء عوضا عن الفعل المحذوف او كي قدودو دا جزء اول يعني دا زيد اسم فميز اما وذفا کې عوضا عن الفعل المحذوف دا دا فعل محذوف نه سره عوض دا په بدل کې راغله. لکه پوه شو به باندې نو دا حرف شرطیه نه دا اما شرطیه ورستو فعل دی دا محذوفي او دغه اسم چې نه دا دلالت کوي په وجه دا فعل په ځای باندې راغله. بیا دا ولله اسم د امان ورستو چې کوم اسم دی کدا ظرف جو خبر مقدم مو جوړیږي او که ظرف نه جو بیا مبتدا جوړیږي. پوه شو به باندې دې د سوال کې مبتدا متضمن على شرط او خبر متضمن معنا ثم ذلك الجزء الاول بيان الاول جزء ان كان صالحا للابتداء كجر دا صلاحيت ابتداء لرو فهو مبتدا وي صلاحيت ابتداء لرو مذهب دانه کچرتا دا ظرف نو کچر دغه اسم ظرف نو دو بیا مبتدا کما بره والا او کچر دې سیدا مطلب دا کچر دا اسم د سی وو چې هغه ظرف او دا مبتدا جوړو صلاحيت دې لرو نو فعامله ما يكون بعد الفاء نو عامل الذي باغي كم تروس الفاء لك اما يوم الجمعه فزيد منطلق اما بنعمه ربك فحدث اما بنعمه ربك فحدث دا کوم ده
اما يوم الجمعه فزيد منطلق فمنطلق عامل في يوم الجمعه على الظرفيه دي دل کې بریږي دا عمل کوم کې په يوم الجمعه کې عمل کوم کې جنې دا منطلقون دي چې کپا يوم الجمعه کې عمل کړه ظرفیت ته وجدا الګه پوښوي بلی باندې پوښوي نو موږ وی چې حروف شرطیه درې دي ان لو او سو یا اما ان لو او اما بیا ان او لو چې نو دا په فعل باندې داخليږي ان چې دا په مستقبل ان چې د استقبال لپاره دي اگر که په ماضي باندې داخل شي او لو چې دا مضارع لپاره دي اگر که په ماضي باندې داخل شي او د دې وروسته فعل چې دا ضروري دی که لفظ موجود یا که تقدیر وي بل موږ چې ان چې دا استعمالي کې په امور مشکوکو کې او چې امور یقیني پای کې ان استعمالي او لو چې دا دلالت کوي د انتفاع د ثاني په سبب د انتفاع اول پوښوي او کله چې په جملې په اوله کې قسم راشي بیا به حرف شرط راشي حروف شرط راشي نو دا شرط نه دا با په ماضي باندې داخليږي حروف شرط په څه باندې داخليږي په ماضي باندې نو چې کله قسم مخکې نو بیا به دا دویمه جمله دا جواب قسم جوړیږي او جزا به نه جوړیږي او که چېرته قسم په منځ کې راغی نو بیا دا دویمه جمله جواب قسم هم جوړول شي او جزا هم جوړول شي په دې خبره باندې پوه شوي بیا اما چې دا تفصیل لپاره راځي یعنی لاول یو څه اجمال ذکر اجمالا ذکر شوی ورسره ته بیا په تفصیل سره ذکر کوي نو دې لپاره اما راځي دا اما لپاره درې خبرې ضروري دي یو دا خبره ده چې دا اما دا په دې با جزا باندې فا داخلول واجب دي د دې په جواب باندې فا داخلول واجب دي ویم دا چې اول له به سبب د دویم لپاره او دریم دا چې فعل په دې کې محذوف وي واښو به دې باندې ها یاد وشي واړو شوی